اکثر مرګري د صدقه فطر یعنی سرسوي په باره کې تپوس کوي چې څرنګه تفصیل داغه زی په زی باندې شایع شوی دی او ټول مرګو ته پته ده چې سکال صدقه فطر یعنی سرسایا 200 روپۍ دي او دغه شانتي دا مسله ذهن کې ساتل پکار دي چې مونږ او تاسو څرنګه چې د رهایش په اعتبار سره د خوراک اسقاق په اعتبار سره د سورلي په اعتبار سره اعلی سيزونه استعمالو نو چې کله صدقه فطر ادا کولو نسبت راشي نو مونږه اعلی سیز په حساب سره چې د صدقه فطر نه ورکو ډېر د افسوس مقام دی د الله جل شانه د دین په حواله سره چې کله د غرباو د فقراو د مسکینانو د یتیمانو د فائدې خبر راشي نو الته موږ صرف په رخصت باندې عمل کو آسان سیز باندې چې دغه عمل کو حالانکه خوراک اعلی استعمالو رهایش اعلی استعمالو سورلي اعلی استعمالو لباس اعلی استعمالو چې کله صدقه فطر راشي د الله دین لپاره د خرج معاملې راشي نو په ادنا باندې اکتفا کو دا نه د پکار بلکې یو صاحب حیثیت مسلمان چې دی هغه د کجوري په حساب سره د کشمش په حساب سره چې د پکار چې اعلی سیس په قیمت په حساب سره خپل صدقه فطر ادا کړي دوی اکثر مرګ دا مسلې ته پوس کوي چې دوی بهر ملکونو کې وي او دا غوي فیملیز دلته وي نو دوی صدقه فطر څنګه ادا کړي نو دا غي طریقه حضرات علماء کرامو دا لیکلي چې یو سړی صدقه فطر ورکړي دی په سعودي عرب کې دی او د دې بچي او کور ولای دلته دی نو لہذا دی با د سعودي عرب چې کوم الته کې سرسایه مقرر شي یا په کس په لندن کې دی الته کې د لندن د ریټ مطابق د غنمو د اوربشو او د کجوري او د کشمش چې کوم ریټ الته مقرر شي د هغه ریټ مطابق دی الته دینو د هغه ځای چې د هغه ریټ معتبر وي د هغه مطابق به د خپل ځان او د خپل بچو د ټولو سرسایه باغه ادا کوي نو اکثر مرګ بهر ملکونو کې د مسلې تاسو کوي چې را مونږ خودلته یو صدقه فطر د کم ځای د ریټ په حساب سره ادا کوو نو حضرات علماء کرام دا مسله لیکلي چې یو سړی د صدقه فطر ادا کوون کې چې په کم ملک کې وي د هغه ملک چې کوم ریټ وي د هغه ځای چې کوم علما یو ریټ مقرر کړي د هغه د غنمو ریټ او د کشمش او د کجورو او د اوربشو د ریټ مطابق چې دی هغه صدقه فطر ادا کوي.